نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم سورة بقرة دیم پارات و سوا سلسم نمبر آیت دی آیاتونو د مخی آیاتونو سره ربط و مناسبت دادی چی پا مخی آیاتونو کی د کافرانو د پیغمبرانو سر اختلاف او د پیغمبرانو پا حقیبان دی صبر چی داغی پا زمن کی نبی علیہ السلام تا تسلی اغ بیان شو پا دی آیاتونو کی پیغمبرانو تا پا تکالیفو باندی دہاوی صبر او دہاوی ثابت قدمی ذکر کی گی چی پا دی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ادی آیاتونو کی اللہ رب العالمین دا فرمائی چی جنت تا داخلی دون اولان دی تاسب دنیا کی مشقتنا تکالیف برداشت کوئی دا خیالو نکئی چی جنت تبا بغیر تکالیف کو مشقتنو دا دنیا تاس داخل شی لکستاسن اولان دی دا سی خلق تیر شوی دی چی باغی باندی تکالیف او مصیبتون دیر زیادتو دا کافران دا طرفنا او دا اللہ پاک طرفنا دا اقوی سرا وعدد امداد چھو نبیا پاخر کی چی دا وعدی دا امداد تیم معلوم نو نپدی صورت کی پیغمبر دا اقوی او حق مومنانو چی دا اقوی سرو اقوی پدی دے کی دا اوی چی متا نصر اللہ دا اللہ پاک امداد پا کل رازی اس پدی دے کی دا انسان پذیر کی دا سوال نرازی چی پدی دے کی پیغمبر او یا دا اقوی ملگری دا اللہ پاک دا امداد نا مایوس شوی نو زکر چی دی سروادر اللہ پاک دا امداد وا البتہ دا امداد تیم معلوم نو چی امداد پا کلی او دا تکلیف او دا مجبوری پا دوران کی دا سے الفاظ نقلین وطن چی امداد پا کلی یقین خوشتخو کل برازی دا دا پیغمبر دا شان سرا مناسب دی تکہ چی امداد تم خلدی چا اللہ وعدہ کردی لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سرم اللہ پاک وعدہ کردی دا غزو خندق پا مقبان چه ټول مشرکان کافران په یوځای په مدینه منوره باندې حمله کوونکو دې سره الله پاک وعده کړی و چې امداد به وکړو او چې کله مشکل او تکلیف ډېر زیات شو تر دې چې د خوراک سکات اسباب ختم شو محاصره د کافرانو ډېر سخت و امتحان او مصیبت ډېر سخت و یخني ډېر و د کافرانو یې ډېر و قسم قسم تکالیف نو پدی وقت کی نبی علیہ السلام او د دې سره مؤمنان ہوئی متا نصر الله الله امداد وکړه راضی تاسو وړاندې ذکر شو چې دا الفاظ په حالت د تکلیف او د مجبورۍ کې سره د یقین د الله پاک د امداد ویل دا د پیغمبر د شان سره منافی ندی امداد واسم راځي خو کله راځي معلوم نو پدی بنا اللہ پاک فرمائی چې تاسو څه خیال لري چې تکالیف در باندې راغلي نه دی جنت ته وځي نه جنت ته داخله دل دار تکالیف لاندې
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې اللہ رب العالمین یو پیر جنت او جہنم وکړو. جنت یو کتو جنت ټول د مزو او د خوشالو، جہنم یو کتو جہنم ټول د عذابونو او د مصیبتونو. نبی علیہ السلام چې دا خو چې چا د جنت اوریدل بس ډایرکټ به جنت ته راځي، او چا چې د جهنم اوریدل ټول به جهنم نه ځان ساتي. بیا په الله جل شانه په جنت باندې د مشقتونو پرده واچول، د مشکلاتو د مصیبتونو، او په جهنم باندې د دنیا د خواهشاتو او د مزو چرچو پرده واچول چې بیا په چکر وو وی الله جنت تراتل دا ډېر په مصیبتونو دي او جهنم نه بچ کېدل دا ستا په فضل دي، ورنه ټول خواهشات او مزي چرچی انسان دا جهنم تراو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت پټکړې شوی دی په مشقتونو او پټکړې شوی دی جهنم په خواهشاتو. جنت ته چزي د دنیا مصیبتونو، کله د بچو غم، کله ستا د بدن غم، کله د کور غم، کله د مال غم، او کله د دشمن غم، کله یو مصیبت او کله بل مصیبت. دا د ایمان سره تړلې. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زما تاسو سره ډېره مینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا قسم وکړي، قسم په الله زما تاسو سره ډېره زیاته مینه ده. وایي خلک چې ما سره ډېره مینه ده ځان مصیبتونو ته تیار ساته. د پیغمبر علیہ السلام په مینه کې پتا مصیبتونه مخامخ راځي. مسلمان چې راځي دا د ایمان سره تړلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ډېر د خلکو مصیبتونو والا خلک دا پیغمبران. ټول نه زیات مصیبت چې راځي په دنیا کې دا په پیغمبر راځي، او دا غینه بعد څوک چې د پیغمبر سره زیات مشابه وي او زیات متبع وي هغه راځي. نو نیکانو خلکو باندې تکالیف راځي، په دې بدانو خلکو تکلیفونه نه راځي. او که معاشره کې تاسو جون تیروي تاسو خپل مشاهده کړئ چې څومره یو سړی الله ډیر باغی وي غمونه پې نه راځي. یو ځای ګټه بل ځای ګټه، یو خوشحالي بل خوشحالي، سړی وي چې هلته د باندې اړو هم نه راځي، الله نه ډېرې ذکر پې نه راځي. او څومره چې نیکان بندګان تاسو ګورئ نیکانو باندې کله یو مصیبت کله بل مصیبت، دا د مسلمانۍ او د ایمان او د نیکۍ سره تړلې خبره په تا مشقتونه راځي. د پخوانو پیغمبرانو تکلیفونه څنګه په هغې پیغمبرانو په ارو باندې د اوسپنې کټ کړي شوي، لکه یحیی علیه السلام د اوسپنې په ګومنځو باندې تغوښې لرې کړي شوي دي. بعضې پیغمبران قسم قسم تکلیفونه پرې راغلي دي. که تاسو دنیا کې مسلمانان تکلیفونه تیر کړي نه دي بغیر د دې جنت ته تللی نه شي. مشقتونه او تکالیف د دنیا به تېروئ. په دې آیت کریمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس حضرت عمر ابن جموح رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زه څنګه مال خرج کړم او په کوم ځای باندې خرج کړم، مال څنګه خرج کړم او په کوم ځای خرج کړم. الله پاک آیت نازل یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. مال چې خرج کې چې کوم بهترین شي هغه صدقه کوو. خو بچا به خرج کو په مور پلار باندې، په رشتہ دارانو، په یتیمانانو، په غریبانانو او په مسافرو، په مجاهدینو، په حاجیانو، په طالبانو، په عالمانو د الله په دین. کم ځای خرج کم؟ په دین خرج کم، په رشتہ دارانو خرج کم. کم مال خرج کم چې کم ستا وخت د الله په لار کې ښه شي خرج کوه، بیکاره شي الله په لار کې مه خرج کوه. نو الله جل شانه فرمایي او بیا دا فرمایي چې څومره شي تاسو زما په لاره کې زما په دین خرج کړو زه په هغې فیم ښې بدلې بدل کړو. الله پاک د چا بدله په ځان نه پرېږدي. ته چې د الله د ټول امداد کې الله به ستا د ټول امداد کې، ته چې د الله د دین امداد کې الله به ستا د دنیا د تمامو ضرورتونو امداد کې. تاسو دا نیکان خلک ګورئ دوی الله پاک رزق ورکړي، حالانکه دنیا نه ګټي، الله د دین خدمت کوي الله ورکړي.
اوس دنیا خلق ګوري څومره خلق په دې ګرانۍ کې لګیا دي ګراني ده او ګراني ده او ګراني ده تاسو ګوري چرته عالمانو طالبانو نیکانو خلکو چرته یو احتجاج د دې وجه سره د الله د دین کار چې الله باندې امداد دا الله د دین امداد دا زموږ د مسلمانانو فریضه ده او مسلمان طریقه ده چې دې بخپل مال د الله پاک د رضا د پاره خرج کړي نو الله جل شانه فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا تاسو خیال کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یاتکم او حال دا چې ندی نوې راغلي په تاسو باندې مثل الذين مثال تکلیفون د کسانو خلو من قبلکم چاغي تیر شوي دي تاسو نو وړاندې تاسو خلا تکلیفون نه دي لري جنت ته څنګه مستهم البأساء رسیدل او دویتا البأساء شدت فقر زیاد غریبی والضراء او زیاد تکلیفونو بیماری وزلزلوا دی غزول شویو لقول شویو حتی تردی پوری یقول الرسول چوی بے پیغمبر والذین آمنوا معه اواکسان چی مومنانو دی پیغمبر سرا دڑیر مصیبتنو دا مجبورین وی متا نصر اللہ کلبی امداد اللہ پاک اللہ وعدہ کړی امداد بدر کوما دا امداد وکړي تاسو ته مووي چې دا د مایوسې نو دا اصل کې تعین نو چې امداد وکړي دا هیڅ سوالو او په حالت د مجبورۍ کې دا صحیح الا خبردار ان نصر الله قریب بشک امداد الله پاک نزدې یسالونک ماذا ينفقون دې تاسو کې ستانه پیغمبر علیہ السلام چې دوی کم شي خرج کې بچا باندې خرج قلت فما پیغمبر علیہ السلام ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د نیکینا من خیر د بهتر مالنا من خیر د حلال مالنا مال به حلال وي او خوشي وي بچا به خرج کو فللوالدین په مور پلار باندې د مور پلار اولنی حق پتا اول خرج کوو په خپل مور پلار دانه چې په خپل وقې خوري او مور پلار ته ټیپرم نه ملاوي که په خپل باندې جیب کې ډیر مال ساتي او مور پلار سره د پیسې خرچم نه وي داسې مکو د مور پلار ډیر حق چا چې د مور پلار حق ساتل دي الله پاک دنیا ورکړي آخرت ورکړي د چا چې ژوند دي الله دې ورته ډیر عمر د خدمت د پاره لري سره د دعاګانو او د چا چې وفات سره زموږ د والدي الله پاک دې قبرونو د انوارات ډک نو خرچه پچاول کوا فللوالدین په مور پلار باندې ډیر حق والاقربین او دان سبا انګریزانو تفسیر چې د مور پلار بیزتی سوکي دا د انګریزانو طریقې مسلمانانه کې د مور پلار ادب دی د مور او د پلار په خپل کې جنت پروت دی نبی علیہ السلام فرمایي د پلار ناراضگی د الله ناراضگی ده که پلار دې خپشو الله دې نه خپشو او نبی علیہ السلام فرمایي جنت د مور په خپل کې پروت دی یو ځای جنت دی بل الله رضا ده مسلمان په دې کې کامیاب دي چې وی کې خدمت والاقربین او فرشتدارانو باندې فرشتدارانو خیال کو والیتامو په یتیمانانو باندې یتیم دي لار نشتا معصوم دي داغه د کفالت تنظیم وکړه یخنستا کیږي یتیم لم یو بنین واله ګرمستا کیږي یتیم لم یو پسته جوړه جامې واله خپل کور کې خوخه خوري یتیم کړو یو پلیټ خوري خپل کور کې دروځي بخې کې بچولا اور باقي دي یتیمانان دي غیلم یو پلیټ ولې یتیم دا ورکا او نن مسلمانان څه کوي دا خوشاله د خیرات موقع خانان راغوالو واکه دیوال په دیوال یتیمانانو باندې تاسو نه دا موږ ګناګار یو پدې کې الله ورانه تاسو کوي الله دې موږ تاسو ته د یتیمانان د خیال ساتلو توفیق ورکړي والمساکین او د غریبانان خرچو پچا کې خیرات په پچا خوري پیسې بچا لور کې صدقه او پچا کې په غریبانان وابن السبيل او مسافر ابن سبیل مراد مسافر مجاهدین حاجیان طالبان مدرسې دا ټول دینه مراد دي نو تخبل مال حلال روړه او بدی صدقه کوه وما تفعلوا من خير او چې تاسو خرچه کوئ د نیکه فإن الله به عليم پس بشک الله پاک باغی باندې پیری سمر نیکی چې تکي الله تعالی اجر درکې الله پاک د چا بدله پسان نه پری کله چرته تجربه ته د الله د رضا لپاره صدقه وکړه ته ګوره چې الله واپس درکې کنه الله پاک دې موږ تاسو ته عمل توفیق الحمدلله رب العالمین